وکړه د مولیانو نه پرېښوده خو ما ډېر په طریقه تاسو ته راکولا وکړه. بل د وزیرانو کې اکثر چې دي هغه قادیانان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو، نننی پروګرام کې موږ سره موجود دی امیر عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ذل مردان. یقینا ډېر لوی نوم دی او ماشاءالله یوازې پاکستان نه بلکې ډېرو ممالکو کې هغوی سفر کړي دي او د ختم نبوت سره د ختم نبوت حوالې سره د هغوی خدمات چې دي هغه ماشاءالله پټ نه دي ښکاره دي. کوشش کوو دوی سره مختصر انټرویو کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. مانا صاحب ټول ناول خو تاسو ته شانګلې ته په راتګ باندې زړه کومې نه هرکلی وي بلکې ټول علاقه تاسو ته هرکلی وي او دې سره تاسو موږ ته دا ووایي چې اوسه پورې به تاسو تقریبا څومره ممالکو سفرې کړي؟ ما اوسه پورې الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي او زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو ما ته موقع راکړه. خو تقریبا ما بس 53-54 ممالکو سفرې شوي الحمدلله. په دې 53-54 ممالکو کې به داسې کوم یو ملک چې هغې کې تاسو مطلب لکه د دین په حوالې سره زړه مطمئن پاتې شئ یا د بېدینۍ په حوالې سره ستاسو زړه خفه شوي؟ ټول دنیا کې چې وګرځم نو بیا د دین په اعتبار سره چې زړه ډېر زیات خوشحالېږي هغه صرف پاکستان کې PK کې چې دلته بنده وایي چې اهل حق هم موجود دی او دیندار خلک هم موجود دی او چې په کوم ځای کې ډېر زیات زړه د انسان خفه شي چې دلته ډېره زیاته بېدیني ده نو هغه ماسکو دی. ما صاحب دا راته ووایه چې د ختم نبوت حوالې سره به زه دا تپوس وکړم د ډېر وخت نه بیا خصوصا د 2 کالو نه پاکستان کې لکه په ختم نبوت باندې قسم قسم حملې کېږي ټیکس کېږي او دغه ختم نبوت په شک کې اچولی کېږي او د خلکو هم چې دی نو یو ذهن جوړولی کېږي. دې حوالې سره تاسو دې حوالې سره خو به زه ستاسو عزیزانو په خدمت کې یو گزارش داسې پیش کړم او خبره به داسې پیش کړم چې هغه به د نور نه زیاته رڼا کوي او ښکاره به وي چې هغه زمونږ حکومت دی وخت کې چې کم دی نو دا مکمل قادیاني لابي ده. ځکه چې کرتارپور کولاوېدو نو دا چا نه کولاولو قادیاني دپاره چونکې قادیان نه چنابنګر چې دی ربوه دا په 70 کیلومیټر کې شوه دا په دغه کرتارپور باندې یو دغه ایشو وه په هغې باندې یو د زمونږ د وزیر اعظم هغه انټرویو موجوده ده چې قادیانانو سره ظلم شوی دی دې حق به زه راوباسم. بل هغه چې امریکن ته دې انټرویو ورکوله چې آسیه ما راکولا وکړه او د مولیانو نه پرېښوده خو ما ډېر په طریقه تاسو ته راکولا وکړه. بل د وزیرانو کې اکثر چې دي هغه قادیانان دي نو په دې وجه باندې چې د دې قادیانیت د الیکشن نه مخکې قادیانانو مرزا مسرور سره چې د دې د هغه جینۍ چې کومه د دې د پارټۍ یو رکن وه او د دې د طرف نه نماینده وه هغې چې کومې خبرې کړې وې نو هغه ټول ارسنه او بل هغه ګوهرشاهي چې دی د هغه په بیان کې هم دا خبرې موجودې وي چې موږ د هر څه به کوو هغه هم قادیانۍ دی بلکې هغه خو ډېر غټ مرتد دی. نو هغه ایشو چې ده نو هغه را روانه ده د هغې مطابق په دې 2 کاله کې هغه سټرګل د دې چالو دی خو انشاءالله د وطن عزیز مسلمانان په دې پوهې دي دا مسلمانان به متفقه طور انشاءالله دې عزایم ناکامه کوي. په دې صورتحال کې عام مسلمانانو لا یا خاص کر علماء کرامو له څه کول پکار دي؟ په دې صورتحال کې که زه دا ووایم دا یو ډېره قیمتي خبره چې عام مسلمانان او علماء کرام چې مسلمانان چې دي دا د علماو لمن کلکه ونیسي او د هغوی په نقش قدم روان شي او علما خپلو کې اتفاق اتحاد قایم وساتي او دا یو بل سره اختلافات ختم کړي. دا نږدې وخت کې چې کوم واقعه راغله پېښور د غازي خالد فیصل الله دې حوالې سره ستاسو دغه هغه دا دی چې کله اکشن نه وي نو ریاکشن به ضرور راځي. اوس چې کله 295 سی لاندې یو ملزم پروت دی په 1992 کې هغه دعوه کوي او هغه ملزم مجرم چې دی هغه ته په دې دومره زمانه کې سزا نه میلاویږي نو ریاکشن په طور به خامخا څوک راپاسي او هغه به مردارۍ ځکه چې د پیغمبر شان کې ګستاخي کم از کم پاکستاني قوم نشي برداشت کولی. تاسو خبره مو کړه خو د موجوده دور کې یعنی اوس په دې حالاتو کې د موجوده حکومت چې کوم دی دې په باره کې تاسو څه وایئ دی خو چې قادیانانو سره د دوی تعلق یا تړون خو نشته؟ د موجوده حکومت چې دی نو کلاو خبره پکاري ځکه چې الله انسان نه به قبر کې تپوس کیږي. قادیانان او یهودیان مکمل د دې پشپناهي کوي او دا د هغوی دپاره کار کوي په دې ملک کې. تاسو په ستړي یم زیات ټایم نه خرابوم اخري کې بس دا تپوس وکړم چې نن شانګلې ته رالی نو زما په خیال دا خو ستاسو فرست ټایم نه وي خو چې کله تاسو شانګلې ته رالی بیا کوز په علاقې ته تاسو څنګه محسوس کړه د علاقې تاسو ته څنګه ولګېد؟ علاقه راته هم مزېداره ولګېده خلک یې ډېر ښه داسې ولګېدل چې مونږ د مردان نه را روان شوي یو که چا نه د لارې تپوس هم کوو هغه ماشوم ومي نو وایي مونږ سره روټۍ مونږ سره چای ډېر په مینه تاسې پښتون ملک خیر دغسې وي
خو دې ماشومانو وړو ماشومانو چې په کوم انداز وي نو دا لږ مونږ باندې بل شان لګېدل. زه ډېر خوشحاله بل د دې ملګرو محبت چې دی هغه خامخا انسان له په زړه کې لار کوي نو د هغې نه انکار کول خو زما په خیال ناشکري ده. نو دغه ناشکري زه نشم کولی خو شکرګزار به یم انشاءالله. ډېره مننه د قیمتي وخت راکولو. قدرمنو کتونکو تاسو خبرې واردې نن موږ سره موجود وو د ضلع مردان امیر عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت او یقینا دا زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ ده چې نن هغوی په شانګله کوز په علاقه کې موجود دي او الله پاک د دوی د سر د سورې او دغه شفقت زموږ په سرونو همیشه ساتي. خپل کوربه شکر الله ته اجازت ورکوي. ګورئ همدم ټي وي د لوی الله.